والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تفصيل تحريم الدماء والأعراض والأموال. وفي قال حدثنا أبو بكر. باب دې په بیان د تغلیظ تحریم د دماو کې د اعراض کې او د اموال. تعریض نه معلومیږي تغلیظ نه تقواله چې ویني تو یول دا حرام، د انسان اعراض پیمان کول دا حرام، او همدارنګه مالونه د انسان د دې پیمان کول دا حرام. دلته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو اوږد حدیث چې دا هغه څه کوي نو دا ذکر کوي، نو اشاره دې ته کوي چې دا سيزونه حرام دي، خدا حرمت کې د دې کې تغلیظ دی، دې کې ګورډر تقواله آیا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الحديث والنهار بالله حدثنا عبد الحارث رضي الله عنه عن سيرين عن ابن جرير بدان النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء قد استدار حياته يوم خلق الله السماوات والأرض أحسن إثنا عشر شهرا منها أربعة قرون. نو ثلاث متواليات النبي صلى الله عليه وسلم د حدیث ذکر کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وایي دې کې اشاره دي ته کوي چې دا شپه ورځ د خپل هيئت باندې څنګه الله پیدا کړی دا ګرځي او دا روان کال 12 میاشتې دي، څلور میاشتې پکې محرم دي، درې متوالی دي، ذوالقعده ذوالحجه محرم، او بل چې د رجب دی شهر المضر الذي بين جمادی و شعبان. دا میاشت دا د مضر قبیله هغه ده چې د جمادی او د شعبان په مابین کې دا دې کې دې اشاره کوي. دا نبی صلی الله علیه وسلم د رجب هیڅ ولې ذکر کړ، درې والے مطلب کې ذکر کړ، او دا تل مضر الذي بين جمادی و شعبان دې کې مبالغه اشاره ده چې دا میاشت واضح شي، دا میاشت کار شي، خلق باندې لوګو سره ارتباط او طاقت شي. اصل کې د مضر او د ربيعي په مابین کې اختلاف پر رجب د دې دوه کې ویل اختلاف. مضر چې کوم دی دی پر رجب امدک معروف او مشهور میاشت دا ګرځول چې کوم په مابین د جمادی او د شعبان کې جمادی ثانی او شعبان په مابین کې دا نو دې ته ویل رجب. دا ربيعه چې و نو دی پر رجب رمضان کوي، رمضان دې پر رجب دا ویل. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اضافت نسبت د میاشت مضر ته وګورو، اشاره کوي ربيعه قبیله تاسو په غلطی باندې دا مضر قبیله چې څنګه او رجب وي هغه خبره صحیح ده، او تاسو رجب رمضان ته وایي تاسو غلط کیږي. او یا څوک د دې وجه نبی اسلام نسبت کړي دی په دې میاشت تعظیم ډیر کول په نسبت سره نو دی په دې میاشت تعظیم کول نورو کې به جنت کوله او څه ته په کې نشو نو بیا وکول د دې میاشت احترام ډیر یاد چې نو هغه کوو نو دی وجه نه دې نسبت دې داسې. نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې جاهلیت خلک کوم دي د ابراهیم علیه السلام په دین باندې روان چې کوم میاشت محرم هغه ته محرم ویل او کله کله په دې باندې خبره سم شو او درې میاشتې جنگ وکړو دغه درې میاشتې په متوالی پرلپسې نو دا به وي دا په دې سخت شو چې دا ته جنگ وکړو د قاعده د حجه محرم دا په درې میاشتې ډیره سخت سره چې ته وځ جنگ دا په باندې سخت نو دې بدل چلے وکړو نو دا محرم په جنگ ورستو په سفر میاش روانه دی، په سفر نه محرم جوړ سفر کې بلې وځه دی به ورسته کړل میاش بل کال بچراغه نو هغه نه مې ورسته کړل میاش ته دا په بل میاش ته ورسته یو کال بل کال دا کوله تر دې حد پورې چې دې باندې د میاش خرج شي دا ګډوډ شي هیڅ پته ورته لګیږي نه چې اوس محرم کې نه ولا په دې کې سفر کې نه ولا. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى د دې خلکو ذکر کړی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، دا تاخير او تقدیم په میاشتو کې ورسته کوا نو دا زیادت فی الکفر نو دی به ورسته کوله الله وی انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د جاهلیانو خداکار کوله د حج او عمرې او حج میاشتې کې نه ګډوډ شي، او قدرتی پیغمبر علیه السلام چې کم کال باندې حج کوله چې کوم کال باندې نبی صلی الله علیه وسلم د حج کوله نو امدغه چې کوم مناسب ذوالحجې میاشت او د محرم میاشت
نبی صلی الله علیه وسلم حج امدی ته چیدلو نو دا برابر امدی باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حج نو هغه داو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اعلان وکړ تاکید ذکر کو غوړه چې تاسو د خلکو مالونو د وینو د عزت له حقا صحابه کرام ټول امت د دین ویل نبی صلی الله علیه وسلم یو عام نصیحت او بیا پیغمبر سلام اخر کې ویلي چې نو بلغ شاهد الغائب چې کوم کسان حاضر دي نو دا به غیب سره کوي دغه وجوب د علم ته اشاره ده فرضیت د علم ته اشاره ده ګورم چې دا هغه وخت چې علم ذکی نو دا باندې دا واجب دی فرض کفایي دی چې دا علم به نشر کی دا به خور کی دا به خلق کوي دا څه باندې چې علم ذکی او یو وخت چې نن نیمه کم تولیه او بل څنګه د قرآن سم رکوونه کوا او یې مولا دومره تکلیفونه دي چې دا لحظو لسانه راځو څنګه د دمو کا او قلار مرو ګرمي او موسم د ګورو مغل د چکرې وها او بلننا مخکې خدای چې طالب دیت طالب دی لنګر ترکاری چې پکړې د طالب دی او دا کار کړه طالب دی وہ کو ملا شوي وہ چې قرآن کار کولې وہ کو دومره بده درته متوجي دي په ور باندې ته بووي دا چې معمولی حرکت افادو خو کې خینه دي رنګ چې ملا نو په ور درته نه ویلي ورته ته ملای ورته کې څه کار ولې نو دغه دا علم اوس ودرګلون نه مکانه دا بنشر کې دا په خوره خلکو دا برسه نبی رسول الله حاضر صحابه کرام غیبینو ته دا ګوردار کوي دا دی ثم قال عائشة بن حارثة الله ورسوله دا صحابه کرام حسن ادب دی اشاره ده چې نبی رسول الله دې تاسو کوي او الله او پیغمبر علیه السلام دې وایا ذکر سوال د حرمت پیغمبر اسلام سره کی تغلیظ دی اشاره کی سوال اشاره وایا لسان محاضرة الزوار وبيان ما بيان ما نعمل صلاة الجمعة بعد الله جل وعلا لقابات على كل إنسان قائم على قام من يكون أوعى من قام من سمعه ثم قال على أن الناس قال المحبب في روايته ولا شك منظر وفي رواية البرد فهذا الجوابي وفي قال حدثنا ابن علي الشهدمي قال حدثنا يزيد بن زياد قال حدثنا مكان عوني عن محمد بن سيران قال من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان ذلك اليوم قال على رأيه وأخذ الإنسان في مقامه فقال حدثنا أي من هذا قال الله ورسوله أعلم حتى من أخذ الإنسان في جلد اسمه فقال ګور پیغمبر علیه السلام ته خبر کوله نبی علیہ السلام کو اوخ باندې کېنه دینه معلومی کې د خطبې د بیان په حالت کې مدارت وچت دی کې بچي غرض په دې سره چې خلکو ته دا خبره دا ورسي خلکو هغه دا خبره دا ووري او خلک ته وویني دا کلام د دې په نفس کې دا واقع نو دې کې دغه پیدا وګټه ده دا چې مخکې بیداری چې د خلکو دي دا چې مخکې خلک هغه ناسي او ګړي والا خلک په کې غوځول ما تکي وره دا څه نشي نو ځکه وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سبحانه کینه اوه باندې خطبه چې بیان کې نو چل دی باندې سر مقصد کو ګرځي چې خلکو ته دا خبره وي قلنا يا رسول الله قال فإكرام هذا قول الله ورسوله على فارس الحج قلنا يا رسول الله قال فإكرام هذا قول الله ورسوله على قال حدثنا عن صديقني بإذنه قال عن الصفة كنا ولا يملك ولا قال فإنما قال ما عليكم حرام وهو مبين هذا رجال هذا بكرم هذا فلكل شيء غائبا قال ثم إنه إلى كفر عن حيث وتراهما وإلى رجال من نو بیا مونږه املح دې ته ویل کې چې سپینواله او ورواله نو دې چې نبی رسول الله تاسو کې مونږ دا ګمان وینو سميه نو درته چې دا مسمات سيسميه سوا اسم کتاب کوم دې دینه ماتوار کې چې کوم پیغمبر اسلام به باندې ولیکن د دې وجنه چې پیغمبر اسلام دې سوال وکړو د نبی رسول الله مقصود دا تقدیر دا تقوا له دې ګور دې کې دې دینو احترام وکړي
نو فذبحهما والى جزيعه من الغنم جزعه دا یو قطعی د ګډو بيدو ته ویل کی تفسیر جزعتن اصل کې جزع لکشي ته ویل کی یو لږه نګړي بيدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته تاسو په قسمه بیننا وایا وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عمار بن بكر عن عون قال محمد بن عبد الرحمن بن بكر عن ابي سلمة كان ذاك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعض قال من الأرض الإمام قال أبو القاسم فذكرنا حديث يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن عمرو بن اخر وبنفس عبد بن عبد الرحمن بن ابي بكر قال وحدثنا محمد بن عمرو جبل واحمد بن خلاج قال حدثنا وعن عبد الملك بن عمرو قال اخبرنا عمر بن سيرين يحيى بن سعيد وتفرد له بين عبد الرحمن بن ابي بكر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر قال قريب من هذا الكلام حديث مثله حديث عظيم غير انه لا يذكر اعراضه ولا يذكر فان فاعل كسر وما بعده بمن مایل شو تو کفشن دال فاضل ذکر کړی وقال في حديث عمر بن محمد بن محمد الى فقال ربنا الحمد لله قال اللهم صل باب دې په بیان د صحت د اقرار به قتل نو چې اقرار سره په قتل باندې او باب دې په بیان د تمکین د ولید قتل من القصاص ولید قتل قدرت باور کې د قصاص نه چې څو ولید نو دې چې شاو راځه قاتل نه وهله ته پیګی دا پیګی مړې دا قدرت دا وو ورکه دا ورکه او باب دې په بیان د استحباب طلب د عفو د دینه ولید د بوې سوال داری وو مله سیبان بو ته چې نه غوږی او دې ټول عفو کې دا پیدا ده دا پیدا ده دا پیدا ده دا پیدا ده ضرورت او عفو کوا نو هغه کې کچې ته هغه عفو وکړه نو دې ته اجر ثواب ملوي اوس سره وېت کې راځي چې سړی اوجني مقابل ته قتل کې نو هغه کې دومره پیدا چې جنو دا نشته لکه څومره چې په دې کې عفو کې چې نو پیغمبر اسلام تاسو پیدا کړي دې نو څه مړه کبه خبره کړم دا څه ثواب چې مړ کړي وي تامل چې عفو کې پیدا پکې لري خدا عفو چې ګوره سړی ته ګوره چې سړی دوی عفو ورته کوي چې سړی دوی نه عفو ورته نه یې څه کوي ټول سړی زمون دي پر نو څنګه پیدا کی سړی دوی دا معنا ده چې یو سړی غوسه کې راغلی دی نیمه کې قتل کړی دی هم سم سړی دی موږ وځو د دې یو کار یا فرضاً اشکارو پر کسان دی یو سړی داسې هغه بدمعاش ګوټه او دلته سړی وو دلته لګانې خپل کړو بیا مړ کدا سړی ګیر شو نو دې سړی په مرګ کې ثواب دی چې نو پاتې نه نجات دی دې به عافي په دې باندې مرګ کې ثواب دی دنیا نه تیر کړای او بجي قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بجي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي يوسف عن وعن حدثه عن وحدثه قال ان لما عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقول اخر من قال فقال رسول الله اخر هغه تصمیت ویل کیږي چې کوم د سرمنې نه جوړ شوی هغه به تاو شوی او سر کې چې نو بوته واچ هغه ډېر مضبوط شلیږي نه چې کوم سړی باندې په کتاب او سبا وو بدی باندې به تړل چې دا ځان خلاص نه د سرمن هغه چې به تاو او لمدې کې هغه څه شي او فقال يا رسول الله قال فقال رسول الله فقال انه لو لم يأتي فقمت عليه بين زمان قتلته ناغه خيار دینه دا معلومه شو چې یو سوال چې د مدعی چې مدعینه به تاسو کې چا دعوه کړي هغه د زما ورور مړ کړی نو چې ورور مړ کړی نو کچې ته اقرار وکړ ولې خبره اقرار وکړ مدعی دعوه وکړ سړي باندې نو اقرار وکړ نو دې خبره ده قاضي حاکم خلاص او شهیدانو تقدیم نو خلاص اقرار وکړ سړي له ستاسو خبره ختم خو لیکن چې هغه دعوه وکړ به دعوه وکړ خبره وکړ نو مدعی جواب تاسو به نه کړ که پتا باندې دعوه کی تاسو دا کار رښتیا کړی کنه نه کړ نو که سړی ویل کړی مې دا ختم بس راوونی تا فیصله به باندې ورو چپل کو بس خبره ختم کې ځان یا با او دې سړی وخیار ویل ګوره کا سم خبره دی هغه نه غواهان کې درم نو موږ ته پته و چې غواهان را باندې څه خبره په اصل ثابت دي نو ولې خلک دې هغه له دا کار نه کړی او بل دې حدیث نه دا معلومیږي چې دلته
کچې ته اقرار وکړو غواهان د ضرورت نشته ځکه اقرار دا حجت دی او حکم به یقینا چې د انسان نه وي غواهان دا حکم ګوتونی دي دا ګماني ځکه چې اقرار وکړو به نو ضرورت ده او بل دی حدیث نه معلومیږي چې عفا که حاکم ته خبر لاړ شي قاضي ته لاړ شي ناغه نه بعد عفا چې دې مدار کولې شي چا ولې کې د عفو همدارنګه په قدر عامه کړي وي او بیا اصلو چې دیت اخلمه او دا چې نه عفو کوم نظام کولې شي او حاکم د ولینا هغه نتیجه نو تاسو کولې شي د عفنه چیرې ګوره چې نو دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورس تر دې ترغیب ورته نبی صلی الله علیه وسلم چې عفو وایا یو منګه په امتا باندې لږی باندې لونه نه باندې وځولې او دې کې نو پسب باندې نو ماته کاندلو وایا صبر باندې مولا مين د صبر باندې ډېر په صبر یو په تیرو باندې د غوسنه درنه داسې وکړو وایا دې نه معلومیږي یو سړی هغه اقرار کوي اب وای دا چې ما دا سړی په تیرا چاړ باندې وهلې نه او په تیرا چاړ باندې نو وهلې دی او چې چاړې د وهلو نه یعنی په ټوپک کشتلې دی او د دې نه بعد نور هیڅ قسمه دې ته ملاو نشو زما په دې چاړو زما په دې ټوپک باندې فلانه ولله فلانی په فلانی ځای کې په فلانی وخت په فلانی ټیم کې زما د لا صدامت اقرار او کدی څه ویل چې ما 10 کوشتم هغه نه بعد وګو کې ولید چې په سړی کې ساشته نشته کې دې وګو مړ کړی سړی زخمی یو چې ما په چاړه وهل نور په نومه خپل د زناور مناور مو شرم کوم کې دې شاګه خورلې شک چې راځي او دوستان ته به سبحان نه دا اقرار وکړي چې ما په چاړه وهلې زما د چړې وهلو د دې په مړکېدل مابین کې بل څه میان څنګه حایل نه راغلي او دا به موږ په چاړه په ټوپک دا تیرا وا قصه وا غټه وا وړو دا ټول څه دی وایا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك بشهادة عن نبي الله قال إلا كسائر الواسي فَتَنَامُوا بِيَسْرُونَ قَالَ أَنَا أَمْرٌ عَلَى رَبِّ ذَلِكَ فَلَمَا جَئَ بِالْعَدْلِ وَقَالَ إِنَّ أَسْرَائِيلَ فَانْطَلِقْ فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَلَمَّا وَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم قال له منه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له منه وعظت به نبی صلی الله علیه وسلم کمال عقل نه کاروا ظاهر باندې دا سره چې جنورو یو کته مړ کړم دې په مې اذان ته خبر وچاغي مړ کړه هغه مړ کول ته حرام او دا مړ کول جایز او ظاهري مقاتل شو کنه معنا دا هغه کا ور وجلی نو هغه قاتل و چې دا د مړ په کوتم دې په مې تم په قاتل یې کنه نو معنا دا چې نبی صلی الله علیه وسلم مقصود چې عفو دې چې قاتل جوړېږي مانو هغه په شان څه کومه د عفو نه کوم پیغمبر اسلام په دې مصلحت باندې نه دا سره عفو د دې نه معلومیږي چې مفتی د پاره قاضي د پاره کله په تعریض کې د مستفتی د پاره مصلحت لري تعریض وته کوي دا مقصود دا غي حاصل شي چې هغه په دې باندې پیږي نه نو نبی صلی الله علیه وسلم مقصود دا چې دا ولی دا ویریږي عفو ولې کدا ونی ویریږي عفو نه کوي او نبی صلی الله علیه وسلم دا څه ویلي چې دې ولی د پاره د عفو کې مصلحت ده عفو کې دې کې مصلحت ده د دې لپاره مصلحت ده مطلب دا چې سړی چې جنې څخه به د قتل نه بچ دی عفو وکړو عفو کې چې ثواب ورته ملاوي شي اخرت اجر ورته ملاوي شي وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجر واسمه واستعانك فقال يا نبي الله تعبده قال فإن ذاك كذلك قال كرما لإسرائيل وصلى سبيله وبه قال حدثني محمد بن محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وكيع بن حنظلة اسماعيل بن سعد عن وتسوعد عن وتسوعد عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقال من مقبل فقال به وبيعوده ساقيا بدعاء فلما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول بالنار فأصاب محمد وقال له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فليس بعد النار فذكرت ذلك لحبيب بن ذلك فقال حدثني أروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحيا الله أبا فأوتي الجميع وتبكي بإمام الخطايا وسبيل أحمد على آخرة الجانب وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك عن كان عن سلمة عن شعبة عن إبراهيم بن وزير وحدثنا وحدثنا عن مقدمين النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته وبه قال حدثنا وزير بن قال حدثنا عن هشام عن ابي بن المطيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نبی رسول الله سلام فیصله کړې و په غوړې باندې دا ورسته شه د عبد او عمل دا او تراغله تقسیم د پاره شک د پاره مراد غوړې نه اب او ویندا او یا غلام اصل کې غوړه پنې د عربو باندې جهید شي ته ویلې کړه شي ته ویلې کیږي او د دې اطلاق انسان باندې کیږي ځکه الله تبارک وتعالى انسان دا په بهترین او نفیس طریقې باندې الله پیدا کړی یو بهترین شی الله تبارک وتعالى چې پیدا کړی په دې باندې کې فاهم چې غوړه د دیت د جنین دا غوړه یو خدا هغه کړي اولی په جړه باندې هغه بچي اولیږي مذکر وی او که مؤنث وی نو غربا دا ورته د دې خلقت کامل الاعضاء کنا کسل اعضاء یا دا مزعده یو ټوټه وا خو تصور د دې کې د څه کې روح راغلی و دې انسان پیدا شوی به هم دا ورته نو دلته مراد ده چې کله دا جنین مېت پیدا شي او که کله اوانه او جنین پیدا شي لیکن حي پیدا شي هغه نه بعد چې نو به دا مشبيه په کمال دیت تدبیر بناوه دې کمال دیت لازمي پوره دیت دا ورته آیا سمعنا المرأة التي قال لها أوتي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل عصبو باندې مراد نه قاتل ده معنا په عصبه د قاتلې باندې پیغمبر اسلام عقل دیت لازم آیا وما بني عرفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ من كان عاملا يوما وورثنا أمنا بغير يا رسول الله كيف قوم من لا ترى ولا ولا دې په مثل باندې هغه حضرت وشي نبی صلی الله علیه وسلم هغه من اخوان القرآن من اجل الصدع الذي استدعى نو پیغمبر علیه السلام چې دا خبره وکړه نو ودا حضرت وشي دا لغوه ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل سم دې صدع دا صدع برابر کړو یو دوه یو دا صدع دې برابر کړو چې حکم د شرع دې باندې په ایمان او بل دا صدع چې دا کې تکلف کړو نبی صلی الله علیه وسلم صدع کړو نبی علیہ السلام واقع بغیر تکلف نه نبی علیہ السلام کړي بعض اوقات او هغه سجع چې حکم د شرع مقابل وي یا په تکلف باندې وکړو ځکه پیغمبر علیہ السلام دا معنا کوي او بما حدثنا عبد المؤمن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن زهري عن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا رمضان دا دوه یو د بني لحيان او بل د خدیر قبیلینو دا لحيان دا یو شاف د خدیر قبیلینو او یو خدای بل وهلی و ذره وهلی و ذره وتوي معنا بني وهلی و دغه دلته یو خپل مابین عداوت یو بل ته ضرر رسي یو بل ته جنو خامخه تکلیف رسي دی وجنه ته ذره دایي نوایا وقال وبه ما حدثنا اسحاق بن ابراهيم الاخضر قال اخبرنا ابن احمد بن عبد الله عن عبيد بن زيد الوداعي وعن المغيرة بن شعبة عن ستنه د هغه باندې ولې د خېمې باندې ځکه یو بل ته ذره سي نه ځکه ذره ورته ویل کیږي یو بل ته دښمنی وي یو بل بد راځي او وهي حبلا فقتلها فقالوا نو واحداهما لحيانيه دا منصوب بسوی بني لحيان د لحيان دا یو شاخ د حضور کوي هغه ته نسبت شوی نو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمرو بن قاسم أنا بمجيء كما لا ولا ترك ولا ترك ولا تعلم فمن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا څنګه لکه د عرب په شان د تاسو جواب وایا
قلت الله فقال سجل الذي قال يجري قال حدثني محمد بن محمد وكان حدثنا ابو الرحمن المهاجري قال عن سفيان عن بهذا الاسناد ومسلمين ما له الشريف ومقدم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه ومحمد بن مسلم وكان قال اخبرنا محمد بن جابر عن شعبة عن منصور بن عن الحديث الذي غير النبي فقد قدم فرض النبي صلى الله عليه وسلم فقد به وجعله على اولياء ولم يسمع حديث المنافق قال حدثنا ابو بكر بن جابر واسحاق بن رحمه ولم يذكر قال اسحاق اخبرنا الامران حدثنا وقال حدثنا عن كان وروى عن ابي عن سويد عن ابن سويد بن عمران قال استجاب الله فقال ان نازل الى میلاس دا جنین د خدای ته ویل کیږي اصل کې میلاس په یذر ته ویل کیږي دا چې دی وخت بچي پیدا شي ګویا کې عربي د خدای او خو یلا نو مخکې د چانه د اوان مخکې د وخت نه چې دنو دا بچي پیدا شي لکه خو وایي کړه ودی لاس خو یې کړه ودی نو معنا دا او خو د بچي د وخت مخکې پیدا شي میلاس دې ویل نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله عن قال فقال عمر بمن يريد معك قال فقال محمد صلى الله عليه وسلم كتاب الرسول الحمد لله رب العالمين وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الذين تولين الله وسلم معه اليوم بإيمان كامل نتعلمان الله فاضلان على ما بسم الله الله مقول بمصير المشكلات والشام والوسط الله مقول بالعلاج والرسول والوسط يلا تبارك وتعالى كل الله مقول بالمسين يلا تبارك وتعالى سمر علماء طالبان موجودين في شامل يلا تبشامل خاتم يلا تسل بحيث امان دوستان اسیران مسلمان اور اصلاح سمر مرگری دوستان رشتہداران خبران مسلمان رشتہداری اللہ کے مغفرت نصیب سمر بیماران زخمیان دی اللہ حد کامل عاجل اور نصیب اللہ فترہ بچا قربانی قربانی خلاص بچا اولاد بھی اللہ اولاد نصیب بچا نابین اولاد بھی نابین اولاد نصیب اللہ دی ملکو دوستان روزین قرون و احرائیان بچور کو حفاظت اللہ کے مسلمانان کو حفاظت کافرانو پر ذکر سمر ملکون کی کل ارزاد سر ارزاد کی کافرانو پر صلوات اللہ علیہ ټول اسلامي ملکونو کې امن امان راوړي د قرآن او سنت نظام راوړي د دې نظام لپاره رسول الله یو رښتیا نه ترکیب کړی نصیب څومره ملګري دوستان مسلمانان دي دین هر شعبه کې خدمت کوي الله کې کوي الله زموږ په خاتمه ایمان کامل وصلی الله علیه وسلم